یو کس دی د دین اسلام نه غافل دی، همیشه په ټینشن کې دی، او که د دین طرف ته راولي نو مرګ پہ راځي، کنه غلار ته راولي نو بوج پہ راځي، که جمعات کې ناس وي نو تنګيږي، ولې د دین نه په غفلت کې دی. نو آیا داسې یو وظیفه شته قرآن کې چې مونږه وایو او دغه کس چې د دین نه غافل دی چې دین طرف ته راغب شي، دینی اعمال سره او د دین سره او د اسلام سره او د قرآن سره او د حدیث پاک سره محبت پیدا شي؟ آیا داسې وظیفه قرآن کې شته چې الله پاک ما پنی غلار باندې روان کی؟ اولی نشته. د سورۃ بقره آیات ده او 5 نمبر آیات ده ښا اولئک علی هدی من ربهم واولئک هم المفلحون. څوک چې د دین نه غافل وي، د نه غلار نه اوړېدلې وي یا په بدو کارونو کې مبتلا وي، نو دا آیات د 101 ځل وای ښا یو ځل دی وای او په بودې دم کی، او دا عمل با د 100 ورځو پورې جاری ساتي. الہ العالمین بدته هدایت نصیب کی او د هر قسم د دین چې کم غفلت دی او د بی دینه طرف ته دی کم روان شي، الله پاک به دا غي نه را واپس کی. نو دا زنانه خپل خاوندانو د پارم ویلې شي ښا زنانه ته پته لګي چې خاوند می بی دینه دی په ګډو وډو لار روان دی، نو دا دی وای ښا یو سل دی هغه وبدي ور باندې سکی بیا خبره پوهیږي. دا قرانګي مور چې د بچو د پارم ویلې شي، نو ډیره آسان وظیفه ده ها اولئک علی هدی من ربهم واولئک هم المفلحون. او که یو زنانه په خپل باندې د دین نه غافل وي نو خپل ځان د پاره دی وای 101 ځل دی وای، نو دینی محبت جذبه په ځل کې را پیدا شي.